بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره کوو افغانستان او د مهاجرین چې کوم غیر قانوني په پاکستان کې 50 کاله راسې ژوند کولو په دې باندې به هم خبرې کوو او د سره چې کوم نوې اخرنه کوم تاریخي ورکړل شوی دی چې خپل ملک افغانستان ته به واپسی کوي ګینه هغې نه بعد به قانوني چې کومه لار ده هغه به اختیاریږي. په دې باندې د غیر قانوني افغان کډوالو سره ده یا دلته چې کوم تجارتي خلک دي یا تجارت کوي دکانونه دي داغي سره ده داغي سره هم خبرې شوې دي. هغې په خپلو خبرو کې دا وایي چې موږ له د پاکستان چې کوم حکومت دی هغې د لږ شانتې ټایم موږ له نور هم مزید راکړي چې موږ پکې خپل دا کاروبارونه راغونډ کړو. زمونږ خلکو سره پیسې دي، د خلکو موږ پسې پیسې دي چې دا راغونډې کړو، دا خپل کاروبارونه یو طرف ته کړو، نو هغې نه بعد به خپل ملک ته لاړ شو. خو که موږ لږ شانتې رستو لاړ شو، د رستو خبره وکړو، نو دغه تاریخونه مخکې هم ورکړلی شوي دي. څو کالو راسې دغه افغان کډوالو باندې غږ شوی دی د پاکستان حکومت لخوا چې برای مهرباني تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ. خو دوی به دغه تاریخونه چې کم دی، دغه هر څه چې کم دی، نو لایټ اغشته او دوی به دغه سوچ کولو چې یاره داسې ډېر تاریخونه تاریخ په تاریخ ورکړلی کېږي، خو بیا حکومت هېڅ هم مونږ ته نه وایي. خو دې ځل چې کم د 10 جولای ورکړلی شوی دی ډیډلاین چې په دې کې د دې زړه ښه وي او که بد وي، دوی به خپل ملک افغانستان ته واپسي کوي. که چیرې دوی واپسي نه کوي، نو د دې خلاف به قانوني اکشن اخیستلی کېږي او دوی به ګرفتاره کولی کېږي او بیا به دوی خپل ملک ته ډیپورټ کېږي. د دې نه علاوه که مونږ لږ شانتې مزید مخکې خبره یوسو، تاسو وګورئ چې په نوخار کې کم کیمپونه هغه هم خالي شوي دي. هغې نه مخکې چې په سوات کې دا اوس ریسنټلی یو 2 هفتې مخکې چې کوم کریک ډاون شروع شوی و د افغان کډوالو حوالې سره، نو هغه هم ښه د بادب تیزۍ سره روانو. خو اوس د خیبر پښتونخوا خبرو کو، بلکې د وفاق نه دغه چې کوم خبر جاری شوی دی، نو هغې هم دغه ویلي دي چې دغه کډوال به په هر صورت باندې خپل ملک ته لیږلی کېږي. په دې کې بیا تجارتي خلک دغه خبرې هم کوي چې لکه کم کډوال دی یا کم دکاندار دی، نو دکاندار دغه وایي چې موږ ته دې مزید ټایم راکړلی شي، خو موږ دا نه وایو چې موږ خپل ملک ته نه ځو. هغې وایي چې موږ صرف د حکومت نه اپیل کوو چې موږ ته د وخت راکړلی شي، ځکه چې زموږ د لکونو کروڑونو روپو کاروبار دی په پاکستان کې او دا په یو دغه کې نه راغونډي کړي. بل هغې دغه هم ګیله کوي چې لکه زموږ چې کوم سامان دی، که د هغه د کور دی یا XYZ نور دی، نو بیا د پاکستان خلک د دې نه ناجایزه فایده اوچتوي او هغې دغه وایي چې زموږ یو شیز مطلب په 20,000 دی، نو هغه بیا بلته موږ نه په 15,000 او 6,000 اخیستلی کېږي، نو دا هم موږ ته تاوان دی. بیا چې کوم کډوال دي د هغې سره زموږ خبرې شوي دي، نو هغې دغه وایي چې موږ سره خو د سامان د وړلو پیسې نشته دی، نو موږ به سامان پسې کې وړو. خو یو خبره واضحه کوم چې د پاکستان حکومت د دې نه مخکې هم بار نوټس ورکړلی شوي دي افغان کډوالو ته چې برای مهرباني تاسو خپل ملک ته لاړ شئ. خو په دې باندې افغانیان هم ځکه قصورواره دي چې دوی ته مخکې هم ویلی شوي دي چې تاسو لاړ شئ. اوس دوی وایي چې موږ له د لږ شانتې موقع بیا راکړلی شي، نو دغه موقع به در کومه پورې ورکړلی کېږي او بل دا چې دغه تاریخونه به در کومه پورې دوی ته میلاویږي. دغه تاریخونه موږ د یو کال راسې نه موږ ګورو چې یو میاشت کې تاریخ ورکړلی شي، ورته ویلي چې تاسو لاړ شئ خپل ملک ته، بیا بل میاشت کې، بیا بل میاشت کې. اوس اخرنی چې کوم ډیډلاین دی 10 جولای هغې ورکړلی دی چې تاسو خپل ملک ته لاړ شئ. خو پته نشته چې دغه خلک ولې نه ځي خپل ملک ته، دغه ملک کې مطلب خپل ملک کې کاروبار کولو ته تیار نه دي، که هلته کې د کاروبار موقع نشته دی. خو بله خبره د تجارتي خلکو چې کوم دکانداران دي هغې دا وایي که چیرې د پاکستان او د افغانستان د حکومت در خپل منځ کې تاوتریخوالی وي، نو په هغې کې د عام ولس نه راښکلی کېږي، ځکه چې دغه عام ولس خو خپل کاروبار کوي، خپل روزګار کوي. بیا د افغان کډوالو یا افغان دکانداران چې کوم تجارتي خلک دي هغې دا هم وایي چې پکار ده چې پاکستان د ویزې کولو کې چې موږ ویزه واخلو په لیګل طریقه باندې دلته خپل پاکستان کې مطلب کاروبار جاری کو، خو ویزې هم بندې دي، ویزې هم نشته، نو موږ به څه کوو. او هغې د خپل حکومت نه هم دغه یو ګیله کوي که چیرې د پاکستان سره تاسو نالګي ده یا بارډر تاسو بند ساتلی دی، نو په دې کې چې کوم
مطلب افغان خلک دي نو هغه په پاکستان کې ذلیل کیږي او په کار دغه نه ده چې د افغانستان کم حکومتي چارواکي دي هغه د پاکستان سره تاوتریخوالی مزید هم زیات کی نو نه د پکار ځکه چې دلته کې د افغانستان چې کوم حکومت ته یا د پاکستان کوم حکومت ته پاکستان خو بار دي ته مطلب موقع هم ورکړي دي چې کینو ناسته کو خبره ختمو خو پته نشته چې د افغانستان چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه د خبره ولې نه ختمي پکار دا چې دا خبره ختم شي خداغې نه هټ کر بس دا خبره کوم کچېری د پاکستان او د افغانستان منځ کې تاوتریخوالی هم نه وي نو بیا به هم غیر قانوني افغان کډوال خپل ملک ته واپسې کوله دا یوازې د پاکستان خبره نه کوو تاسو ګورئ یورپي چې کوم ملکونه دي او پای کې هم کم غیر قانوني افغان دي نو هغې ته هم ویلی شوي دي چې تاسو خپل ملک ته لاړ شي بلکې د افغانستان چې کم حکومتي چارواکي دي هغې د یورپ کنټري ته ویلی دي چې تاسو هلته کې کم هم تاسو سره بغیر ډاکومنټیشن یا بغیر چې کم ویزه ده یا څه دي د هغې نه بغیر هلته په غلا باندې پاتې کیږي نو هغه تاسو برای مهرباني افغانستان ته راولېږئ پکار ده چې د افغانستان خلک لاړ شي خپل ملک آباد کړي خپل وطن کې کاروبار شروع کړي چې کوم دلته بازارونه آباد کړي په پاکستان کې دغه بازارونه دغه هر څه دی هلته په افغانستان کې آباد کړي او دغه روزګار دی هلته شروع کړي نو ځکه کدی دا خبره کوي چې په افغانستان کې مطلب دا شینه نشته دی نو که ته چې خپل ملک ته لاړ شي نو هلته کې به دا شینه شروع شو دغه ستا افغانستان چې کوم ملک دی هغه به آزاد شي نو پکار ده چې په خوشحالۍ باندې لاړ شي او پکار ده چې ښه په درناوي باندې خپل ملک ته لاړ شي ولې چې پاکستان ډېر رعایت وکړو پاکستان ولله بار تاریخونه ورکړه پاکستان ولله بار ډیډلاین ورکړو او دې نه بعد چې کم کریدار په کور کې اوسېږي نو د هغه خلاف به هم قانوني کاروایی کیږي دا زموږ نننی ولاګ در بل ولاګ پورې مالا او زما ټیم ته راکړي اجازت د الله په امان